ښځې د ریوت دپاره خپل خاوند ډېر بې دردۍ سره قتل. مینهوالو ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې راکوم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم تاسو کو چل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ پاکې او ساده ټلې نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي. مینهوالو ریور د جینۍ د خپل ریور سره د ډېر وخت نه غلط تعلقات دا سلسله دغه شانتې شروع وه. دې کې څه وخت تېر شو چې دواړو خپلو کې صلاح وکړله. جینۍ خپل ریور ته ویلې تا سره به زه تا سره اړیکې خراب ځکه چې په ما باندې کو چېرته خپل خاوند پېښ شو نو تا به مړ کړي او تا به هېڅکله پرې به نه دي. چېرې ته غواړې چې زه تا سره اړیکې ښه وساتم نو ته داسې چل وکړه ته دې دا خپل ورور د مخې نه لرې کړه او موږ ته به مخه صفا به شي. خو چېرې داسې نه شي کولی نو د ما نه بس په کلاره باندې کښېنه او زما خپل خاوند شته. او نو خلک ورته په جواب کې ویلې صحیح ده زه به سوچ وکړم. دې کې په سبا باندې ورته ویلې صحیح ده زما خوښه ده. د جینۍ ریور د دې جینۍ خاوند ډېر بې دردۍ سره قتل کړلو او بیا یې د هغې نه بعد یې ولا مړی کټ کړله او ډېر بې دردۍ سره یې قتل کړلو. مینهوالو یو د جینۍ د په خپل ریور باندې مین او دغه شانتې د ډېر وخت نه دلته غلط تعلقات روان وو. مینهوال الله تعالی دې نو مسلمان داسې کارونو نه وساتي ځکه چې ډېر د بې شرمۍ وختونه دي او دغه شانتې واقعه ډېرې مخې ته راځي. مینهوالو دې ستاسو د دې جینۍ په خره باندې څه خیر دی چې دې ته د اخر کومه سزا ورکړل شي ځکه چې د ریور دپاره خپل خاوند یې ډېر بې دردۍ سره قتل کړی دی. موږ رسئ عزتمن نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي.